شوی جمعه باندې د تقسیم د غنائمو د حنین او د طائف ذکر شوی نننۍ جمعه باندې انشاءالله کېدون کې بیان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آغا آخری غزا چې کوم مسما ده په غزوه تبوک باندې غزوه تبوک دا په نهم کال د هجرت د رجب په میاشت کې منځته راغلی وه دې غزوې ته غزوه تبوک ولې ویل کېږي وجه د تسمیه د دې دا ده چې دا غزا د تبوک په مقام باندې شوه ځکه ورته تبوک ویل کېږي یا ورته غزوة العسره هم ویل کېږي دا غزوة العسره معنا ده د تنګۍ او د سختۍ غزا او دې کې هم ډېره تنګي او ډېره سختي وه ځکه چې د ګرمۍ میاشت وه او فصلونه ورکې پخ شوي وو میوې پکې پخې شوې وې او ډېر لرې فاصله وه تقریبا یوه میاشت پیاده سفر و او د مقابل جانب هغه چې کم فوج و هغه هم ډېر زیات تعداد یې لرو مسلمانانو د فوجیانو تعداد 3000 او دغه رومیانو د فوجیانو تعداد 4000 وو او بل په دنیا کې په دغه وخت باندې روم او پارس دا صفر پاور طاقت حسابېدل پارس ته نن سبا ایران وای دا په هغه وخت کې ایران او رومیان دا به صفر پاور طاقت وو او د دیو په خپل منځ کې به هم ډېر جنګونه راتلل نو د دیو سره جنگ کول او بیا د دیو علاقې ته ورتلل دا واقعي چې ډېر انتهایی ګران کارو ځکه ورته غزوة العسره یعنی د سختۍ غزا هم ویل کېږي د دې غزا سبب څه شی او منځته راتله دا غزا ولې منځته راغله نو مورخین لیکي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نور عام غزواتو نه فارغ شو او د اسلام هغه دعوت د دنیا ګډ ګډ تر رسیدل شروع شو دغه رومیان چې قیصر روم د دیو مشرو دا خپل لښکر راغون کو او مشوره وسره وکړه چې مونږ به په نبی علیہ الصلوۃ والسلام او داغه په اصحاب کرامو باندې حمله کوو تاسو د جنگ د پاره تیاری کوئ رومیانو خپل برپور تیاری د جنگ د پاره شروع کړله دیخوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته هم د یو کس په ذریعه باندې فتح ولګېده چې رومیانو خپل تیاری د جنگ شروع کړې ده او کس تجارت په غرض باندې سخر سولو په غرض مدینه منوره ته راتو او دا خبره د خلې نه وختله چې رومیان دا د مسلمانانو په خلاف باندې د جنگ کولو اراده لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپل صحابه کرام راغون کړل مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله زما صحابه رومیانو اراده کړې زمونږ او تاسو په خلاف د جهاد کولو د جنگ کولو و نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې بدا نور غزوات کول نو هغه ځای به نه ښودو چې مونږ کوم ځای ته جنگ د پاره ځو او د چا په خلاف باندې جنگ کوو په دې غرض باندې څه نه چې هغه خلک خبر شي او هغې زموږ په خلاف باندې بیا ډېره لویه تیاري وکړي نبی علیہ السلام به دا خبره د صحابو نه پټه ساتله چې
صرف جنگ اعلان به ورته کوو چې بس ځان تیار کړي، خدا به ورته نه ښوده چې د کم قوم په خلاف تو په کم ځای کې ده، تر څو چې به عین مقرره ورسېده بیا به نبي علیه السلام مبارک ښکاره کړه. او په دې غزا کې نبی علیه السلام په غزوه تبوک کې مخکې نه صحابه کرامو ته خبره واضحه کړه چې زمونږ او ستاسو د رومیانو په خلاف غزا او جنگ دی، اے صحابه کرامو ځان ورته تیار کړئ. دې کې غرض دا په دې غزا بیانولو کې نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته او د دې ځای ښودلو کې چې یو خو ما تاسو ته وویله چې دا وخت ډېر زیات سخت وه، ګرمي وه، فصلونه پخ شوي وو، میوې پخ شوي وې، او د دې عربو عادت دا و چې دوی به دغه باغونه چې کله فاخه شول نو بیا به د ونې د سوري د لاندې کټونه واچول، هلته به بیا ګپې شپې لګولې، ډېر یو خوندور ماحول به یو. نو یو خو د دغه هغه خوندور ماحول نه چې کومه د بل طرف ته روانېدل، بل دومره لویه ګرمي ده، دومره لویه مسافت، یوه میاشت پیادل سفر دی، او د رومیانو سپر پاور طاقت سره چې کوم د مخامخ کېدل دي. نو په دې غرض او خاطر به نبی علیه السلام دیو ته د جنگ هغه محاذ وښودو چې په پلاني ځای باندې به زمونږ د پلاني قبیلې سره جنګي، چې دا صحابه کرام د مخکې نه ځان برابر کړي او دیو په ذهن کې دا خبره ښه کښېني جوړه شي. بیا نبی علیه السلام مبارک د چندې کولو دپاره امر وفرمایه چې کم در کې مالدار صحابه کرام دي هغه ښه برپور چنده وکړي. صحابه کرامو د خپل جن نثارۍ په بنیاد باندې ښه د زړه د اخلاصه هغه چنده وکړله. چا د کور نیم سامان راوستو، چا یو شی پیش که، چا بل شی. حضرت عثمان غنی رضی الله عنه پکې ډېره زیاته سخا کړې وه. بیا ورته نبی علیه السلام مبارک وفرمایل یا الله د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه نه زه راضي او خوشحاله یم، یا الله ته ترې راضي او خوشحال شي. صحابه کرامو د خپل هغه غزا تیاری چې کومه ده شروع کو. په دې کې بعضې کسان داسې وو چې هغه په خولې باندې ایمان راوړی، خو د زړه نه ایمان نو قبول کړی. منافقانو عبدالله ابن ابی ابن سلول ډله وه د ده کشرانو، دیو دا خبره چې واورېدله اوس په موږ دومره لرې جنگ ته ځو، په دومره سختۍ باندې، په دومره ګرمۍ کې. دیو راغلل نبی علیه السلام ته عذرونه شروع کړه، یا رسول الله مونږ دا عذرونه لرو، زمونږ کورونه خوشي دي، پلانې دا عذر ساتي، بل دا ټول عذرونه یې کول. نبی علیه السلام مبارک ته مخ واړو او ظاهر کې ویزه سیدنو هغه باطن معامله د دې چې کوم هغه حال هغه الله تبارک وتعالى ته وسپاره. بیا چې کله نبی علیه السلام مبارک رو فشد د غزانه نو سورۃ التوبه هغه را نازل شو، او دې سورۃ التوبه ته سورۃ فاضحه هم وی، او دې غزا ته هم یو نوم غزوه فاضحه هم وی. فاضحه معنا رسوا کوونکی. کدی کې دا منافقان رسوا شول، شرمنده شول، د دې غټول حال هغه ښکاره شو. بیا سورۃ التوبه کې د دې متعلق ډېر آیتونه نازل شول، د دې غټولې خبرې پکې ښکاره شولې، دا دروغ عذر نه کړو، هیڅ عذر ورته هم نه. نو بیا په دیو کې یو ډله د یو یهودي کور ته لاړه، سلیم الیهودي، سویلم الیهودي. اول ته کې کېناستل، مشورې به یې کولې، او مسلمانانو ته به یې قسمه قسمه وسوسې ورچولې چې ګورې ګرمي ده او دومره لرې سفر دی او د سپر پاور طاقت سره مخامخ کېدل دي، یوه میاشت لرې پیاده سفر دی، بس څه کوئ چې زه یاسې هم د جنګ ورسه نه یې. نبی علیه السلام مبارک ته چې خبر راغی چې دا منافقان لاړل او د فلانی یهودي په کور کې ناست دي، نبی علیه السلام پسې طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنہ نور صحابه کرام ولېږل،
او ورته وفرمایل چې دا کور ور باندې وسیده په کوم کور کې چې راغونډ شوي دي. دې منافقانو سره په دغه وخت باندې دغه وخت پورې دیو سره ښه معامله کېده. ښه معامله دا وه چې کله یو کس نیمه په دوی کې منافقت ښکاره شو، نبی علیه السلام به معاف کول په دې خاطر باندې چې چېرته کافران بیا دا اعتراض ونه کړي چې خپل ملګري وژني، ځکه په خولې خو کریمه ویلې وه که نه. خو د دې غزوه تبوک پورې د دیو تفصیلي احوال ښکاره شوي نه وو. د دې نه وروستو بیا د دیو تفصیلي احوال ښکاره شو. د دیو سره بیا بایکاټ چې کوم دی بالکلیت طور وشو. مسجد نبوي نه هم دی بار کړی شو. بیا پوره طور باندې د دیو هغه پوره تفصیل راغی. نبی علیه الصلاة والسلام چې دغه صحابي مبارک پسې ولېږه، دا په هغه کور کې راغونډ شوي وو. هغه صحابي مبارک د خپلې ډلې سره ورغی، هغه کور یې ورباندې وسېده. حتی چې یو کس په چت باندې له پاسه و، د دې چت نه ښکته راټول کړل، د پنډۍ یې ماته شوله، ځان یې د هغه سوځېدو نه بچ کړ. دغه جمعواري له نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ختمه کړه. مسلمانانو ته وسوسې ورچولې. او تاریخ د اسلام کې وګورئ چې څومره ضرر چې اسلام ته د منافق نه رسېدلی دی، دومره ته د تک سور کافر نه دی رسېدلی. چې سور کافري د امبر سر د سر د دنه اسلام ته دومره خدشه، دومره تاریخ مونږ بیان کړه که نه، د اخر کار مرداریږي. او د منافق نه چې ورته څومره نقصان رسېدلی دی، دومره نقصان کافر نه دی ورکړی. که منافق هلته کې دوه ژبې لري، دوه مخونه لري، په یو مخ او په یوه ژبه باندې د مسلمان سره او په بله ژبه او په بل مخ باندې کافر سره. یې اوس پته نه لګي چې دی اوس د چا سره دی. نو د دغه وجې نه د ده نقصان هم ډېر زیات دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته بعضې صحابه کرام نور راغلل، ای د الله رسوله موږ سره سورلی نشته دی، که تاسو موږ له سورلی راکئ نو دې جنګ او جهاد ته زمونږه ډېره زیاته اراده ده چې موږ تاسو سره لاړ شو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي چې زموږ سره خو ځان لره سورلو کمزوري ده، سورلی نه لرو. هغه صحابه کرام چې د نبی علیه السلام د دربار نه راوپس کېږي، په ژړا باندې خپل کور ته راځي، جړېږي چې یا الله دا کم حالات او دا کم غربت په مونږ باندې راغی چې مونږ د سورلی نه لرو چې جهاد ته حاضر شو. د دغه صحابه کرامو په حق کې هم الله تبارک وتعالی آیتونه را نازل کړل چې بعضې خلک پکې داسې دي چې هغه جاړي او تا نه د سورلی مطالبه کوي. د هغې صفت الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې بیان کړ. بعضې منافقانو خبرې شروع کړلې، دومره ګرمي ده، په دې ګرمۍ کې به څه سفر کولی کېږي. د دغو په رد کې هم الله تبارک تعالی سورة توبه کې آیتونه نازل کړل چې بعضې پکې داسې وایي چې سخته ګرمي ده، خو دا جهنم ګرمي د دې نه سخته ده، بیا ورته ځان برابر کړي. یو پکې راغی منافق، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته فرمایي د الله رسوله زه د غزا ته تلل غواړم، خو دغه رومیانو دا کمې زنانه چې دي که ما دا زنانه ولیدلې نو عن قریبه ده چې زه په فتنه کې واقع شم او زه د دیو د دې فتنې نه بچ نه شم، ما ته عذر دی دغه، نو ما ته اجازت راکړه چې زه پاتې شم. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته مخ واړو. د دغه منافق باره کې هم آیت کریمه راغی چې منافقه تا خو دغه فتنه یادوله چې مخامخ د رومیانو زنانه دي، د دې نه به زه بچ شم او که فتنه کې به واقع شم. خو ته د هغې نه په لویه فتنه کې واقع شولې چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نه پاتې شولې، جنګ ته لا نړې او د جهنم اور در باندې احاطه وکړه، غټه فتنه کې واقع شولې. مخکې به ته د فتنه راتله یا نه راتله، خو هسې هغه بهانې او عذرونه یې لټول. بهرحال بعضې کسان په دغه معذرتونو باندې پاتې شول، د دروغو بهانې جوړې کړلې. بعض صحابه کرام هغې ته د رښتیا او عذر او په دغې باندې پاتې شول. 3 زره لښکر د مسلمانانو تیار شو. 3 صحابه کرام په دې کې داسې وو: کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ، مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنہ، هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ، چې دې 3 وانه صحابه کرامو دیم پاتې شول. او کعب ابن مالک رضی الله عنه بیا وروسته خپله قصه کوي چې ما ته هېڅ عذر نه و د پاتې کېدو نه، ما هېڅ عذر هم رښتیا نه لره. وروسته بیا تفصیل سره واقع روانه ده.
خو ما صرف دا په زړه کې ویل چې بس د جنگ تیاری روانه ده او 2 سورلۍ ځان د پاره مې برابر کړی دي وس نن بخپل نور باقی تیاری وکم سبب وکم لا وخت ته چې کله مسلمانانو لخر روانيږي زه سره روان شم په دغه وخت کې لګه سستی زمانہ وشوه حتی چې د نبی له صلوات و سلام هغه لخر د مدینه منورې نه د تبوک په طرف باندې روان شو وی بیا هم د ځان سره کې ویل چې دا د مسلمانانو لخر دیو خدومره زمانه تیز نشیتله خیر د زما په سله ورستو زما ورستو روانه هم لګه سستی غالب شوله بیا مې زړه کې وی خیر د سبب په سیو زما ما سره سورلې د قوي کافی دا زرا لاندې کولای شم زمانه دیو نشیتله سبا ورځ رااله بیا را باندې سستی غالب شو ما بل ورځ په پسې وزم حتی چې د سی ورځو ته زوره سلم چې زما یقین راغی چې وز په دي صحابه کرام پسې وزم دا زیو د شورال نه کولای دي زمانه تللی دي نبی له صلوات والسلام دغه درې صحابه کرام په مدینه منوره کې پاتې شول تفصیل سره واقعا ان شاء الله کجون وفا وکړو سره روان نبی له صلوات والسلام په لار باندې روان دي یو صحابي مبارک ته هغه یو باغ دی خسته باغ دی ابو خیثمه نامه دغه صحابي د چې کله د خپل باغ ترانونه وته ما تاسو ویل د عربو دا ډېر خوخ ماحولو د باغ تلاړ شو د ونی د سید لاندې کینی دا او ډېر زیاته خوخه او دا میوه او دا کجوري دا وغیرہ خوري دیم چې کله د خپل باغ ته ورننه وته ابو خیثمه رضی الله عنه دو بیبیانی وی هغه او ته چې کم دیغه دسترخوان برابر کړی د کجوري پرتی دي یخ یو پرتی دي او دا ونه خو بهترین سورې دی د چې د خیمه په د گیټ باندې ورننه وته د خیمه په د گیټ ودرېد ذهن کې ته سوچ راغی چې زه دلته په یخ سوري باندې او د زنانو په منځ کې او خو زبردست په یخ وبو باندې دلته به ژوند تیروم او نبی له صلوات والسلام په دومره سخته ګرمۍ کې رواني او د کافرانو په خلاف باندې به جنگ کوي والله لازم چې دا زما ایمان نشي برداشت کولای پیغمبر هغه وخت خپل برابر کړو تور راواغستله وخت ته وخت بس روان دي چې په لار کې وځي تورسید بل یو صحابي د عمر ابن وهب دیم په نبی له صلوات والسلام مبارک پس روان دي په لار کې دیم پاتې شوی کله چې دغه صحابي په لار کې ولید عمر ابن وهب ابو خیثمه رضی الله عنه ته فرمایي چې تاسو څه اراده لري دیو ته نبی له صلوات والسلام لخر ته ځان رسول غواړم او ته زما هم داسې اراده دواړه ملګری دی روان شول نبی له صلوات والسلام یو مقام ته رسیدلو هغه مقام کې صحابه کرامو د لری نه دو کسان ولیدل صحابه مبارک ته فرمایي څوک را روان دي مبارک ته داسې وکړه ډېر لری فاصله وا وای فرمایل کن ابا خیثمه هر څوک چې او ابو خیثمه شه د الله په ځن باندې ابو خیثمه اشران دې شو صحابه کرام ولې د غریشتیا ابو خیثمه رضی الله عنه او د عمر ابن وهب رضی الله تعالی مبارک وسلم نبی له صلوات و سلام ته چې ورنږدې شو مبارک ورته د خلینا په عربی کې ولپ زوخته چې داغه ظاهری معنی د خیرو راځي او صحابه کرام د لوی خلق دي نور تفصیل په نه کو دیش نبی له سلام ته راکته شه د الله رسول ټول واقعیت بیان کړ چې داسې باغ ته جوړ شوی او زنانه او پلان ټول قصې ورته وکړه خزل کې مدار آلو چې زه په داسې یخ سوري باندې ناسم د زنانو په منځ کې او یخ یو بدی راته او د الله رسول چې کوم د دومره سخت تکلیف باندې او په ګرمۍ کې دی او په سخت تود باد باندې دی په دغه خاطر د الله رسول راو تلم تاسو هغه لخر ته میدان را ورسو بیا ته نبی صلی الله علیه وسلم په سر باندې لاس کې خو دعا د برکت ورته وکړه چې الله دې برکت درکړي ته خیر دعا یو ته وغوښتله دغه بل صحابي مبارک ورسره هم ورسره دی خو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په مدینه منوره کې د خپل اهل عیال د فاره او د مدینه منوره د خلکو د نگرانی د پاره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک پاتې کړو چې دا به د مدینه منوره کې ژوند کوي او د خلکو خیال خاطر بساتي منافقانو چې وکتل چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک نبی له سلام پاتې کړي دي پروپاګاندا خورې کړي وګورئ دا نبی له صلوات والسلام باندې درونو کنه د پاغه باندې بوج چړوي دونو ځکه پاتې کو د ځان سره بونت بازو پکې وینا پیدا نبی له سلام پیریږي چې اسنه
علي رضی الله عنه ته مړ نشي قتل نشي په دې غزا کې په دې وجه پاتې کړی دی. بس قسمه پروپاګاندا منافقانو په مدینه منوره کې په حضرت علي رضی الله تعالی عنہ مبارک پسې شروع کړی. حضرت علي رضی الله عنه چې خبره چې دا منافقان دومره خطرناک خبرې کوي او په ما پسې لګیا دي. نبی له صلوات والسلام مبارک په ادبي کوي. بس خپل کور ته ورغه خپل تورې راواغستله سورلی ځان ته برابر کړو ډایرک پړاری روان شو. چې روان شو ډېر لري فاصله کې نبی له صلوات والسلام مبارک او هغه قافله ورسوله. نبی له صلوات والسلام شورته وکتل دا خو حضرت علي رضی الله عنه دی. مخامخ ځان ته ودرو اے حضرت علي رضی الله تعالی عنہ تمانوي پاتې کړه مدینه منوره کې ته زما د اهل عیال او د مدینه منوره د خلکو خیال خاطر ساته ته ولې رااله په مونږ پسې. او ته فرماید الله رسوله منافقانو قسمه خبرې شروع کړي په ما پسې داسې پروپاګاندا شروع کړي حتی چې تاسو هم بېدبي کوي. لہذا زه دغه خبرو برداشت ما ونه کړی شو او زه په تاسو پسې راغلم. مبارک ته فرمای اے حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته ما پاتې کړی په مدینه منوره کې او تز په ما باندې دومره ګرانې او ستا دومره منزله د زما په نس باندې لکه څنګه چې د حضرت هارون علیه السلام منزله د حضرت موسی علیه السلام سره او دومره ده چې زمانه وروسته پیغمبر نشته دی او